أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فی بیوت فکورونو کی اذن الله تاسو ته حکم کوي ان ترفع دا چې اوچت کې نوم د الله ويذكر فيها اسمه او د الله احکامات یسبح له او تسبیح کوي پدې کې بالعدو والآصال فسبا او بیگا کی رجال داسی سړي لا تلهیهم تجارت چې نه مشغوله کوي نه مصروفه کوي اغي لرا تجارت داغي ولا بيع نه اغستل خرصول داغي عن ذکر الله د الله د یادنا وإقام الصلاة د ادا کولو د منځنا و ایتاء الزکاه او د ادا کولو د زکاتنا یخافون یوما یریږي اغي د هغه رزنا تقلب فيه القلوب والابصار چې او تر به پاغي کې زړونه او سترګي ليجزيهم الله احسن ما عملوا چې الله بدل ورکړي دي تا ډېر سیوا د دي د اعمالنا ويزيدهم من فضله او بونس به وتمولګي والله الله يرزق من يشاء روزي ورکي چاته چې اراده وشي بغیر حساب به حساب فاستغینا چې سورې نور کې مونږه معاشرتی امور قوانین دستور سزا جزا او د الله احسانات او صدباب ذکر کړو اوس الله پاک پس د دې انعاماتونه انسان ته طریقه خي چې اوس د اغزاد شکر ادا کا چې اغزاد ستا د تحفظ د پاره ستا د آرام او د راحت د پاره تا ته طریقې وخولې چې په کومه طریقه باندې بزستانه خوشاله کوم نو تعالی شکر ادا کول پکار دي د هغه د احسان الله پاک وي زما د شکر بس طریقې په دې کې درې ترجمه مفسرینو کړي ما به کله 2002 کې د مولیانو مدرسه کې ترجمه کوله په روجه کې د عبدالرازق شیخ صاحب نه نو هغه به موږ ته د دې درې ترجمه کولې لومبنه ترجمه به دا کوله چې فی بیوت اذن الله ان ترفع فی بیوت تاسو خپل کورونه تاسو چې په کوم کور کې اوسه ان ترفع پاغي کی اوچت کې سبا کی اوچت کې ويذكر فيها پاغي کی اوچت کې نوم د الله و اسمه او احکامات د الله تاسو خپل کورونه چې کوم دي د مسلمانانو د اوسېدو کورونه چې دي نه هغه کورونه تاسو د جمعات په طریقه باندې کې یعنی تاسو پای کې فضولیات مکوي دویمه ترجمه به موږ ته کوله چې فی بیوت اذن الله ان ترفع فی بیوت د الله په کورونو کې چې جمعاتونه دي تاسو اوچت کې د خپل کورونو نه سیوا خایس داغي د اغه د هر یو سیز د خپل کور نه سیوا خیال وساته که د جمعات لایټي د خپل کور نه سیوا خول اولګوي که د جمعات چونی د خپل کور نه سیوا خول اولګوي که د جمعات بجلی د خپل کور نه سیوا خولګي که د جمعات کارفیټي د جمعات هر یو ضرورت د خپل کور نه سیوا په ترجیحي بنیادونو باندې وکي دویمه ترجمه باغی دا کوله چې دلته کې د الله مقصد دار چې زما د کور خیال وساته ستاسو کورونه خپل کول زما کار دي او زما خپل کور امتحانن اما تاسو له درکړه دي چې تاسو څنګه خپل کوي ځکه د پښتنو یو عام طریقه ده پښتانه وایي کوم سیس چې زما دی پاغي ز پړم او کوم سیس چې زمونږ دی پاغي باندې موږ ټول پړو نو کور زما دی نو په کور ز پړم نو کورونو د زمونږ وګورای کنه په کورونو کې زمونږ څومره سہولیات دي او په اجرو په جمعات باندې موږ پړو نو په موږ کې موږ ټول رالو زوام دی په پړ دی هغه دی په پړ دی هغه دی په پړ دی ټولو کې پاتې شي هغه غنو کسابانو کې دغه هغه کاته تیر جوړ شي نو کم سیس چې زما شي هغه د ټولو نه ښکلی شي او کم سیس چې زمونږ شي پاتې شي موږ د یو بل پته مشو نه الله وایي دا کور زما چې دی دا تاسو خپل کور وګڼئ نو چې کله تاسو زما کور خپل کور وګڼئ او زما د کور ښایست جوړوئ نو زه بس تاسو د کور ښایست جوړ کړم او درېیمه ترجمه به یې موږ ته کوله
فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. تاسو د الله پاک د عبادت لپاره مخصوص کورونه جوړ کړئ، تاسو جمعتونه جوړ کړئ، تاسو خانقاهونه جوړ کړئ، تاسو حلقې جوړې کړئ او تاسو طریقې جوړې کړئ د څه د ذکر د کولو. یوازې جمعات نه، اگه جمعات ته اگه خانقاه ده، هغه که ستا خپل حلقه ده چې هغه مونږ به ستا اجره او ستا بیټکو ګڼو، او هغه ستا خپله طریقه ده چې هلته کې ته کینې پاسې، هغه ټولو ځایونو کې اهتمام وکړې. د څه شي اهتمام وکړې په هغې کې؟ یسبح له، د تسبیح د الله په هغې کې، بالعدو والآصال، په سبا او په بیګا کې، یعنی 24 غنټې کې چې تاسو ته څه وخت هم ټیم ملاویږي نو تاسو د الله پاک نوم یاد کې. د الله نوم څه ته وایي؟ د الله احکاماتو ته وایي. د الله نوم دا نه دی چې ته صرف ذکر تکینی او ته مونځ په ځای پرېږدی، ذکر تکینی زکات په ځای پرېږدی، تبلیغ په ځای پرېږدی، جهاد په ځای پرېږدی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر په ځای پرېږدی، بس صرف یو ذکر ته کار وې نه. په دې کې مونږه خانقاه م راوسته، په دې کې مونږه حلقه م راوسته، یعنی هغه ټول خلک ځکه چې د ټولو هغه سفر جدا جدا دی، منزل د ټولو یو دی. د هر یو سیز دپاره الله یو جدا شخصیت جوړ کړی دی، یو جدا رهنما جوړ کړی دی، یو جدا حیثیت او سټیټس یو کس له ورکړی دی چې هغه د هغه په لاس کې دی. د تبلیغ په جماعت کې څومره کسان کار کوي، لیکن هغوی د امیر صاحب مني، حالانکه د امیر صاحب نه په هغې کې زیات د علم په لحاظ سره سیوا کسي، د تجربې په لحاظ سره سیوا کسي، خو هغه امیر چې چا مقرر کړي نو په هغې کې څه کوالټي نو هغه ځکه هغه کس امیر مقرر کړي نو چې د هغه یو کس په مشرۍ کې هغې کار کوي نو څومره ښکلی هغه جماعت چلیږي او څومره مزیدار کار پې کېږي. د الله پاک هغه دا حیثیت ورکړي. موسی علیه السلام یمن ته تللی وی ناوخته شوې، پخوا خو سفر یې ټولې پیاده وي یا په اوښانو وي یا په اسونو وي، او موسی علیه السلام سره یو سورلیم نه وه. وی د الله نه سوال وکړو چې خدای پاک څه طریقه راله جوړه کړي، زه به اوس مصر ته ځم، مصر ته به زه څنګه رسم او زما سفر را لنډ کړي. نو الله پاک ورته وایي چې د دې ځای نه یو 15-14 میله لرې د دې غر ویښ کې یو سړی ناست دی په غار کې عبادت کوي، نو ته ورشه هغه ته ووایه، ابه دله بندوبست وي. دې خبرې ته غوږ کېږدی. موسی علیه السلام دا تپوس ونه کړو چې خدای پاک زه پیغمبر یم او ته مې خدای بس تېره له وکړه که نه. موسی علیه السلام روان شو، هغه سفر موسی علیه السلام وکړو. وی چې ورسېد هلته کې یو سړی عبادت ته ناست و، موسی علیه السلام پې سلام وکړو، خپل تعارف یې ورسره وکړو، هغه یې ډېر زیات احترام وکړو. موسی علیه السلام زما د عاجز بنده ته ستا څه حاجت پېښ شو؟ ورته یې ویې یاره راغلی یم دلته کې یمن ته، د سورلۍ انتظام را سره نشته. او ورته ویې دا خو اسان کار دی، او ورته ویې اسان کار دی خو تا ته اسان دی، ما ته ګران دی. ما دپاره سوال وکړه چې الله پاک ماله خدای پاک دله د وریځو یو ټوکړه راکوزه کړي موسی علیه السلام ته چې دې ورسي، بس د وریځ ټوکړه راکوزه شوه، موسی علیه السلام یې اوچت کړ، مصر ته ورسو. موسی علیه السلام چې ورسېد مصر ته، الله پاک ته خدای پاکه ستا ډېر شکر ګزار یم خو په راز دې پوه نه شوم چې تا زه دغه کس له بوتلم. هغه ورته موسی علیه السلام دا زما عبادت چې کوم کس کوي په ده کې یو صفت دی، د ده د الله ټولو بندګانو د زړه صفا دی، دی چاته په زړه کې څه ساتي نه، دی بس اګه چې عام عبادت کوي، سیوا کار دی ماله نه کوي، عام عبادت کوي. خو د الله بندګانو ته نیت صفا دی، د ځان دپاره چې څه خوښوي د بل دپاره یې خوښوي، او د چا نه یې په دې سترګه نه سوځي چې به ده به ښه لګي او که بد لګي، خو چې زما د لار خبرې کوي ورته. په مخامخ باندې یو سړي ته مثلا دا ویلی شي چې د جومات د اوبو ولې سیوا استعمالوي، دې جومات ته نسوار ولې راوړي، دې نسوارو سره مونځ ولې کوي، ولې دا حرامه لوخړه راښکي، ولې د جومات دا پکې دی لګولی دی، ولې په جومات کې ټیم نشي تېرولی، ولې د هر وخت په ګړی باندې نظري مثلا
په دې باندې جان سترګې نه سوځي یو سړی خفه کېږي خفه دي شي که نه هغه وایي دا د الله د کور خبرې دي ځان را کړولی دی نو که چېرې دې احتیاط وکړي الله به ګوله دوی پوره ثوابونه ورکړي بس د زړه په دې صفایۍ باندې ما دله دا رتبه ورکړې ده که دې وي خدای پاک د اسمان وله راکوز کړي اسمان وله راکوزو یعنی الله د بنده نه په څه رضا کېږي په خپل حکم ادا کولو او د خپل حکم امر بالمعروف او نهي عن المنکر ته نه جوړ شو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله زما دي بندګانو کې داسې بندګان دي رجال داسې سړي دي پکې لا تلهیهم تجارة ولا بیع دا تجارت او بیع دا یو شی دی لیکن دا دلته کې دا د تاکید دپاره راغلی چې د دنیا اغستل خرڅول هغوی نه مشغوله کوي عن ذکر الله د الله د احکاماتونه چې هغوی په دنیا کې دومره مګن دي چې هغوی حلال او حرام نه ګوري سود نه ګوري رشوت نه ګوري د انسان حقوق نه ګوري او ورځي پې وی مونځ په خپل ځای یعنی هغه مثال دی وی مونځ زما پیشه ده غلا زما پیشه ده او مونځ زما فرض دی دا خبره سره زه ډېره مشهوره شوې وه چې په اخبار کې یو بیان راغلی نور خلکو تاسو ته ټول معلومه وي د هغوی دا جمله ترې نه ډېره اخذ کړې وه چې دا غلا چې کومه ده یو غل و نو د هغه نه یې تپوس کړی و هغه ورته دا غلا زما پیشه ده او مونځ زما فرض دی دا څنګه مونځ دی چې تا د غلا نه منې کوي یعنی موږ ځان له لارې ایستي دي الله وایي نه رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة داسې انسانان شته دی زما په دې بندګانو کې چې نه مشغوله کوي هغوی لره اغستل خرڅول د ذکر د الله نه یعنی د احکاماتو د الله نه د الله د احکاماتو هر ځای کې خیال ساتي و اقام الصلاة په ټایم باندې مونځونه کوي و ایتاء الزکاة او په ټایم باندې زکات ورکوي مقصد دا نه دی چې مونځ نه کوي چې مونځ نه کوي خو مسلمان نه شو مونځ کوي خو په ټایم باندې مونځ کوي جمع له ځان را رسوي په اله اسانه جمع نه پرېږدي او بل زکات په ټایم ورکوي د څه کال یې هغه بل ته د بل کال یې هغه بل ته داسې نه وباسي که چېرې زکات دی د یو کال نه بل ته د بل نه بل ته وباسي په څه خاص منصوبه باندې نو بیا صحیح ده چې په هغې کې د الله رضا یې د بندګانو پکې فایدې خو چې نه دی وایي اوسې ورکومه اوسې ورکومه اوسې ورکومه دا چل کومه هغه چل کومه الله وایي نه یخافونه بل یریږي یوما د هغه ورځې نه تقلب فیه القلوب والابصار چې اوتر به یې پکې اورېدلي به یې پکې یعنې اوتر به یې پکې زړونه او سترګې ما تاسو ته مخکې یو خبره کړې وه یو وړه غونده خبره د حضرت امام حسن بصري رحمه الله په دور کې یو ډېر لوی عالم د هغه سره تعلق و هغه یو طوطي ساتلی و او هغه طوطي ته کلمه خولې وه او دا کلمه د انسان د زبان نه هم خوند کوي خو د هغه څیز د زبان نه ډېر خوند کوي چې هغه له هغه نه ورځي او هغه یې وایي یعنې غیر مسلمه چې کلمه وایي که نه بنده وایي چې د بار بار وي بار بار وي بنده پرې خوشحالي او بیا هغه له زناور دی فرنده دی او هغه کلمه یې زده کړې وه مریدان به یې چې راله نه به ورته وایي السلام علیکم سلام به یې پرې وکړو بیا به یې کلمه ووایي ای به ډېر خوشحاله شو ګوره ورته دې کلمه وایي څه موده پس هغه طوطي پیشو وتښتو هغه استاد یې ورپسې بې اندازې خفه او جړل به ورپسې هر وخت به یې جړل هغه شاګردان یې چې راغله طالبان ډېر مسي وي ودې استاد یې عجیبه خبره ده موږ ته وې چې که خپله کور واله نه هم جدا شوه نو د الله پاک په فیصله باندې صبر وکړې په هغې پسې مه جړېده خو پرنده ولاړو که نه موږ به بل راولو هغه ورته وایي تاسو ته پته ده زه څه باندې جاړم زه په ده پسې نه جاړم زه په یو خبره باندې جاړم ګوره چې دلته کې به تاسو رالی هغه به وایي السلام علیکم بیا به یې کلمه ووایي خو چې کله هغه پیشو تختو که نه د هغه نه هم سلام یې رومتې کلمه یې روه وی ویړمه 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 بس پیشو تختو او هغه نه کلمه ووایي او نه سلام وکړو نو زه وایم چې دا مرګ داسې څیز دی چې په دې کې خو د انسان نه کلمه هېرېږي نو که دا کلمه زما نه هېره شوه نو زه به څه کوم دا ټول عمر مې دې کې تېر کړی دی او که دا په اخره کې مې دا انجام داسې شو چې کلمه رانه هېره شوه خو د یارې وخت د یارې په وخت کې د هغه نه کلمه هېره شوه نو زه ځان ته حیرانه شوم په دې جاړم چې خدای پاکه زما خاتمه بالخیر وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وایي دوه دعاګانې به کوې خدای پاکه خاتمه مې بالخیر وکړي او خدای پاکه د خپلو امتحاناتو نه مې وساتي کمزور یم ستا د امتحاناتو قابل نه یم او خدای پاکه چې کله مې علي خاتمه مې بالخیر وکړي نو زه په دې ویرېدم چې ګوره په اخره کې د هغه نه کلمه بیا هېره وه هغه سره بیا صرف د ځان غم
دا ولې د چا نه یریږي د هغه چا نه یریږي چې هغې د هغې د لاندې عمل نه کوي زندګي نه تېروي چې اوس هغه ورته ځان دومره زیات فري کړي چې ورپسې خپل کور پرېږدي او ورپسې خپل مال حال پرېږدي او زما ستا په شانتې د هغه لکه تبلیغ حضرات شو مثلا چې د هغې زما ستا په شان معاملې دي زما ستا نه درنې معاملې دي چې ما تا ته وایي مونږ وایي ودرېږه مونږ به سوچ وکړو او دې ته نه ګورو چې خوب سوچ نه دی کړی وایي بې سوچ راغلي دي ولې نه هغې زما ستا نه سیوا سوچ کړی دی خو هغې ته پته را چې څوک د الله په لار کې وځي زما ستا په لار کې وځي نو مې ذمواري اخلو چې د الله په لار کې وځي د الله بې ذمواري نه اخلي الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام لیجزیهم الله چې الله دې بندګانو له چې هغوی په هر حالت کې د الله حکم او فیصله مني او په ځای راوړي په هر حالت کې هغوی امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه وړي دغه بندګانو له الله بدله ورکړي احسن ډېره زیاته سیوا ما عملو د عمل مطابق ما عملو د هغه د عمل د هغه عمل به بعضې وخت کې کوي بعضې وخت کې به کمزوري بعضې وخت کې به بدن برابري بعضې وخت کې به نی برابر بعضې وخت کې به کپړه برابري بعضې وخت کې به نی برابر بعضې وخت کې به نیت برابري بعضې وخت کې به نی برابر او الله وایي دا هر څه وله زه قبلوم ولې دې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي ځکه چې الله په حقوق الله حقوق العباد دواړه یو ځای کړه اقام الصلاة سره ایتاء الزکات یو ځای کو نو زما حق هم ادا کوي زما د بنده حق هم ادا کوي ویزیدهم من فضله ما تاسو ترجمه وکړه زه به ورته بونس ولګوم د بونس نه مقصد څه دی چې کوم الله پاک وایي یو په سلو یو په 200 دا خو چې کوم دی زما ستا دپاره صرف او صرف هغه هایلایټ او هغه فار ایگزامپل والا خبره ده الله وایي څومره چې زما خوښه شي دومره به ورته زه ولګوم څومره چې د هغه اخلاص سیوا دی خو د قیامت په ورځ به یې ویني والله الله یرزق من یشاء رزق ورکوي چا دی چې اراده وشي بغیر حساب بې حسابه بعضې انسان هغه ورپسې د ځان نه سرمنو وباسي او هغه یې د ټایم هم نه ورکوي او بعضې انسان کور ناست دي او تیار یې وله راوړي لکه مولیان دا ولې الله پاک وایي په ما باندې عقیده پخه ده ما سره یې مینه ده زما د بندګانو خیال ساتي ته خپل وس مناسب او زما د احکاماتو خیال ساتي نو الله پاک وایي څوک چې هغه زما د احکاماتو خیال ساتي د حقوق الله حقوق العبادو خیال ساتي د هغه زه دنیا هم ښایسته کړم او آخرت والا هم ښایسته کړم بسم الله الرحمن الرحیم فی بیوت اذن الله ان ترفع او الله حکم کړی دی چې په کورونو کې اوچت کې د الله پاک ذکر ويذكر فيه اسمه او احکامات يسبح له فيها بالعدو والآصال او تسبیح کوي د الله په سبا او په بیګا کې رجال داس انسانان دي لا تلهيهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله چې نو مشغوله کوي اغي لره د دنیا غستل خرصل د الله د احکاماتنا واقام الصلاه ادا کولو د منځ و ایتاء الزکات او د ورکولو د زکات نه یخافون یوما زکه چې هغه یریږي د هغه ورځ نه تتقلب فيه القلوب والابصار چې اوتر به پکې زړونه او سترګې لیجزیهم الله احسن ما عملوا چې الله دله بدله ورکړي ډېره سیوا ده د عمل نه ویزدهم من فضله او سیوا کې په خپل فضل لره والله یرزق من یشاء الله رزق ورکړي چاته چې اراده وشي بغیر حساب بې حسابه